بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو علما کرامو ته دې نه مخکې چې موږ کوم سبق ووي نو ماشوم ته موږ په دوو څیزونو کې د اجرا طریقه برابر کړله، یعنې معرب و مبني اور پسې معرفه و نکره. په هغه کې موږ ماشوم او په دې پوه کړم چې معرب څه ته وي، مبني ته څه وي، معرفه څه ته وایي او نکره څه ته وایي. په هغې کې ورسره بیا موږ اجرا مو کړله. اوس په دې نفس چې ماشوم ته موږ ښایي نو دریم به ورته موږ مذکر او مؤنث وښیو چې بچې مذکر څه ته وي، مؤنث څه ته وایي. نو ګوره ساده الفاظو کې خو موږ په پښتو کې پوهېږو چې بچې مذکر یعنې سړي ته وایي او مؤنث چې کوم دی نو هغه ښځې ته وایي، او بیا به د هغې خپل مثالونه هم ورکړو. بیا دته به موږ دا ووایو چې بچې په عربۍ کې به ته مذکر او مؤنث چې کوم دی نو څنګه پېژنې. نو ګوره دا مذکر دا مذکر هغې ته وایي چې په دې کې علامت د تانیث نه لفظي وي او نه تقدیري وي، نو دا به مذکر وي. او مؤنث دې ته وایي چې په دې کې علامت د تانیث هغه موجود وي، که لفظي وي او که تقدیري وي. نو دې نه پس به چې کوم دی نو بیا دې موږ په دې باندې پوهېږو چې ګوره بچې دا مؤنث چې کوم دی نو په دوه قسمه باندې دی، یو مؤنث قیاسي دی او یو مؤنث سماعي دی. نو ورته به ووایو چې مؤنث قیاسي دې ته وایي چې په دې کې د علامت د تانیث په لفظونو کې موجود وي، یعنې موږ ته په سترګو باندې ښکاري. د خپل ځان نه به مثال ورکړو، لکه ورته ووایو چې ګوره طالعتون، اوس دا طالعتون چې کوم دی نو دې کې اخره کې تا راغلې ده، موږ به چې کوم علامت د مؤنث وي ګول ده. اوس دا تا چې کله د یو اسم په اخره کې راغله نو دغه اسم چې کوم دی نو دا به مؤنث وي، د دې ته بدل ته کې موږ تای تانیث وایو. او دویم مثال چې دلته موږ ورکوو نو ورته ووایو چې بچې الف مکسوره، یعنې په دې باندې بیا پوهېږو ګوره بچې چې کله موږ نوراني قاعده ماشوم ته ښیو یا ماشوم وایي نو په هغې کې دا کړه زبر راشي، نو دغه کړه زبر چې کوم دی نو علامت د مؤنث دی. مثال ولې موږ ورکړو لکه ګوره سلمه یا صغرا یا کبرا، دې کې اخره کې دا کوم کړه زبر راغلی دی نو دې ته الف مکسوره وایي، دا علامت د مؤنث دی. ورپسې ورته درېیم وایي چې بچې الف ممدوده، یعنې آخره کې چې الف او حمزه راغلي په ساده پښتو کې په دې باندې پوهېږو د یو اسم په آخره کې چې الف او حمزه راغلي نو دغه الف او حمزه به علامت چې کوم دی نو سي دا به د مؤنث وي. نو دلته به وایي چې د مؤنث قیاسي دا په درې قسمه باندې دی، یو د تانیث شولو، یو الف مکسوره شول او یو الف ممدوده شوله. تر دې نه پس چې کوم دی نو دې به موږ اجرا ته راولو. او ورته به ووایو چې مؤنث سماعي بچې هغې ته وایي چې موږ د عربو نه اورېدلي دي، عرب وایي چې دا مؤنث دی، اوس موږ وایو چې دا مؤنث لکه ارضون او شمسون، عرب وایي دا مؤنث دی نو موږ هم وایو چې دا مؤنث دی، هغوی په دې کې دا چې کوم دی نو تقدیري ده، بس موږ هم وایو چې دا پکې تقدیري ده. ارضون ارضاتون او شمسون شمساتون، دومره معمولي دي په دې باندې پوهېږو. په هر حال دغه نو مؤنث قیاسي چې کوم دی نو په هغې کې د ورسره څوک اجرا دې ورسره وکړو. نو ګوره اجرا ته به یې موږ راولو، نو دلته به موږ ووایو لومړني د دې بچي چې الصلات او حاضرتون د دې ساده ترکیب وکړه. نو دې وایي چې الصلات مبتدا او د حاضرتون ولا خبر، دا مبتدا خبر چې کوم دی نو څه شولو، جمله اسمیه خبریه شوله. بیا ورته موږ دا وایو چې بچي دا الصلاتو دا چې کوم دی معرب دی که مبني دی، دې وایي چې دا معرب دی، ځکه مبني په قسمونو کې موږ نه دی ویلې. بیا معرفه دی که نکره دی نو معرفه دی، د معرفې کوم قسم دی الف لام دی پکې. په درېیم ځای چې د سره موږ اجرا کړو نو دې په دې مذکر او مؤنث سره راولو چې بچې دا الصلاتو دا مذکر دی او که دا مؤنث دی، نو دې وایي چې دا مؤنث دی. ها علامت د مؤنث پکې څه دی، دې وایي چې آخره کې دا ګور دا راغلی ده، دې ته موږ دلته تای تانیث وایو. هلته کې ورته علامت د اسم وایو او دلته ورته چې کوم دی څه وایو، تای تانیث ورته وایو. نو په دې وجه باندې دا مؤنث شو. دغه شان چې کوم دی نو هذه سلمى، لومبیو په ساده ترکیب وکړو، هذه مبتدا سلمى خبر، مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. بیا دې سلمى کې ورته اجرا وکړو، یا سلمى مذکر معرب دی که مبني دی، بیا معرفه ده که نکره ده، مذکر او مؤنث ته بیا راولو. بچې دا وایي چې دا سلمى چې کوم دی نو مذکر دی که مؤنث دی، دې وایي چې دا مؤنث دی. علامت د مؤنث پکې څه دي، الف مکسوره دی پکې. د دې نه پس چې کوم دی نو دې موږ راولو څه ده، دا ورته بیا وایي چې دلته کې ګوره بچې کړه زبر راغلی دی، او موږ وایو چې د یو اسم په اخر کې کړه زبر راغلی نو دا به سیه، دا به الف دا به چې کوم دی نو مؤنث وي. علامت د مؤنث به پکې څه نو د الف مکسوره او پکې علامت د مؤنث وي. دغه شان ان فطرت السماء، لومبیو په ساده ترکیب وکړو، ان فطرت فعل السماء فاعل، فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه خبریه. بیا ورسره پکې اجرا وکړو چې السماء چې کوم دی نو
معرب او مبني کې بیا معرفونه کې راکې بیا مذکر او مؤنث به راوړل اسما او وجی چې دا مذکر دی که مؤنث دی نو دې وایي چې دا مؤنث علامت د مؤنث په کې څه دي الف ممدوده وګوره اخره کې چې کوم دي سره راغلي الف راغلي د ورپسې حمزه راغلي دې د بمینګ الف ممدوده وایو په هر حال دې وخت کې چې کوم دي ماشوم سره دا خبرې نه کول پکار چې دا الف ممدوده به زائده وي یا به کوم دي اصلي وي یا به دا یا به نه بس صرف دوه په کول پکار چې دلته کې د الف او حمزه اخر کې راغلو نو دا علامت د مؤنث وي ورته بیا موږ وایو چې بچی دې کې کوم دي دا الف زائد نه راغله نو دا د خپل اسم دا مذکر دا مؤنث دا مذکر دی اگر رسو خبرې جوړ سره بیا او دا ماشوم د پویا کول لپاره په ابتدای کې ورسره موږ دغه جداواله درانه ول سره په دې باندې لري چې دا الف او حمزه اخره کې کوم راغلی نو دا بسی دا علامت د مؤنث وي نو په دې وجه باندې کوم نه موږ څوک دا اسم او دا موږ مؤنث مذکر نه مواړو نو سلمہ کې الف مکسوره دی اصلاتو کې کوم نه د ایتانیس سي حضراتو کې د ایتانیس سي او سماو کې کوم نه لسري الف ممدوده دی دا درې علامت د اسم دي دا مؤنث قیاسي درې علامت د اسم درې علامت چې کوم نه دا دغه دي د مؤنث دي درې علامت کې ورسره کوم نه موږ څوک اجرا وکړو او په دې کې ماشوم